غصې حرام کړي دي نو الله وی سن دي حرام ده چې کوم خبرې کده الله نه دي حرام کړي زما رب څه حرام کړي دي زما رب د بے حیا کارونه حرام کړي دي ما هغه ظاهرا چې په ظاهر باندې کوي ظاهرا چې ښکارا دي من هدا د بے حیا د کارونو نه یعنی لکه طواف په بربند طواف دا د بے حیا کار دی خدا به دي ښکارا ته ورکاو نو چې کوم ښکارا دي دا به خلکو لیدل او دی بے حیا کار کو د خانه کعبه نه به غیر چا پر طواف کو بربند به کو وما بتوانا وما او هغه حرام کړی دي بتانا چې باطین دي پټ دي نو پټ لکه بدکاری کول نو بدکاری به خلکو په پټه کوله نو دغه په پټ دي دغه هم الله حرام کړی دي نو بے حیايي کو ښکارا ده او کو په پټه ده دا دواړه قسمه الله حرام کړی ده ما د الله سوال وکړ چې حرام کړی دي چې کوم چې تاسو په ځان باندې حرام کړی دي دلته کې جواب وکړو نبی عليه السلام دوی ته وایا چې کوم څه حرام دي نو هغه د بے حیا کارونه دي کو څوک په پټه بے حیايي کوي کو ښکارا بے حیايي کوي دواړه قسمه حرام دي والاثم او ټول گناهونه هم حرام دي الله حرام کړی دي والبغي او ظلم بغیر الحق پنا حق باندې ظلم دا الله حرام کړی دي نو اسم د لاندې ټول گناهونه رالل هغه گناهونه رالل چې د انسان د ذات سره متعلق دي د انسان د ذات سره مونږ پر خودل روزه پر خودل حج پر خودل نو داسې قسمه دا ګناه بدکاری کول نو دا د انسان خپل ذات سره متعلق شیزونه دي نو د انسان د ذات سره چې څومره ګناهونه متعلق دي هغه بکراله ټول حرام کړی دي الله والبغي او ظلم بغیر الحق پنا حق باندې ظلم کول نو په دې بغیا کې د لاندې هغه ګناهونه رالل چې دا غي تعلق د معاملات سره دي د نور انسانانو سره دي یعنی حقوق العباد غیبت کول د چا نظم کوهل چا بس کنزل کول په چا ظلم کول دا ټول په دې کې رال وان تشرکو او دا چې تاسو شریک وګرځوي شریک جوړ کړئ بالله د الله سره نو د الله سره چې څوک شریک جوړ کړي نو دا د عقیده ګناهونه دي د عقیده ګناهونه به کې عمرال دا د الله سره څوک شریک جوړ کړي نو ګوره دینه مخ کې د قل امر ربي بالقسط چې څومره مامورات په هغه باندې عمل کول مشروع نو هغه به داخل شو دینه مخ کې تیر شوی دي قل امر ربي بالقسط او فرمایا چې حکم کړی ربي زما رب بالقسط په انصاف سره نو پدې کې څومره مامورات دي یعنی د څومره سيزونو الله حکمونه ورکړي دي هغه ټول پدې کې داخل شو او انما حرم ربي الفواحش پدې کې تمام منهیات هغه منهیات چې دا غینه الله هغه سيزونه چې دا غینه الله منع کړی دا نو هغه سيزونه ټول پدې کې ور داخل شو پدې کې رااله وان تشركوا دا چې شریک وګرځوي بالله د الله سره نو دا د عقیده ګناه دي ما هغه لم ينزل چې نه دی نازل شوی الله نه دی نازل کړي به په هغه شریک باندې سلطان څه دلیل یعنی تاسو د الله سره هغه شي شریک وای چې په هغه باندې د الله د طرف نه هیڅ قسم دلیلو نشته به دلیل خبرې کوي سو کو سره عیسی علی السلام په خدای کې شریکی سو کو سره عزیر علی السلام شریکی سو کو سره مریم بی بی شریکی سو کو سره بوتان شریکی نو د الله سره هیڅ قسم شریک نشته دی او به دلیل نشته دی وان تقولوا دا تاسو وای علی الله په الله باندې ما هغه سو لا تعلمون تاسو په خپل نه پويږي تاسو به په خپل باندې نه پويږي نو د انسان په ذهن کې دا خیال راځي چې دا خلک ګناهونه کوي نو پکار د چې الله جل شانه فورا اونیسی نو دا د الله قانون نه دی فورا سوکو نرانیسی مهلت ورته ورکی نو چې مهلت ورته ورکی نو الله فرمایي ورستو ولکل امه زګه د هر چا نیټه د الله په علم کې د دا کس په کلم مړ کیږي او کله په د باندې عذاب راځي نو دا الله په علم کې د همو تاندې ګرندیو چې څوک سره معمولی بد وکي نو موږ الله راونی نیسو قسم ګناهونه خلق وکي موږ الله راونی نیسو نو الله جل شانه په ډیر زیات وګد دغه د پریدي خج د انسان په ګناهونو ستړي شي مهلتونه وتور کی غریبي بیراولي دی بیا هم الله ترونه ګرځي اخره کې به الله د اسمانونو دروازې او د زمکو دروازې کولو کی د فتوحاتو دروازې به کولو کی د رزق دروازې به کولو کی او دی بیا هم ګناهونه نه بس کیدوی الله را باندې لوی رحم کړی دی نو دغه چې جړه کوله ورکی معمولی کنه نو فورا الله راونیسی نو دا عذاب بیا ډیر سخت دی د فراخه د عذاب نه دی کې مهلت بیا نشته دی
چې سړي باندې الله فرحي راوسته دوی بیا هم الله طرف ته رجوع نه کي ګناهونو کې مبتلا دي نو دغه عذاب بیا ډېر سخت ځکه دی چې دې نه وروسته الله بیا مهلت نه ورکړي او چې سخت در باندې رالي دې نه وروسته الله لږ غونده کې مهلت ورکړي نو ولکل امة الله فرمایي چې د هر چا نیټه او د هر چا عذاب د الله په علم کې پروت دی الله ته پته چې په دې تاریخ باندې مړ کېږي الله ته پته ده چې د باندې په دې تاریخ عذاب راځي خو موږ ته دې ګرندي یو نو الله وی ته دې مه کوئ ولکل امة د هر امت دپاره د هرې ډلې دپاره اجل یوه نیټه مقرر ده فاذا جاء اجلهم پس هرګل چې راشي اجلهم د دوی هغه نیټه نو لا یستاخرون نو هغه نه مؤخر کېږي هغه نیټه نه مؤخر کېږي عذاب نو رستو کېږي ساعتا د یو ساعت دپاره ولا یستقدمون او نه هغه عذاب او هغه نیټه مخکې کېږي د یو ساعت دپاره چې کوم ټیم مقرر دی د هغې نه یو منټ رستو کېږي او نه یو منټ مخکې کېږي نو یا خو به الله عذاب راولي په دنیا کې او که الله به عذاب را نه وستو نو مرګ پې راولي نو د مرګ نه وروسته بیا عذابونه شروع شي